نورونو دا قرآن الله رب العالمین یوازې د آخرت د کامیابی کتاب نه دی را لېږلی. دا زما استاد د دنیا باندې د حکومت کولو، زما استاد د پاره د راج کولو، زما استاد د غلبې د پاره یو ذریعہ را لېږلې ده. او الله رب العالمین په دې خپل کتاب کې ما او تا اعلان کړی دی. تاسو به وایئ چې د الله رب العالمین کلام خو موږ لولو، سهار کې سورت یاسین وایو، ماسخوتن او ماښام کې تبارک الذی او سورت الواقعه وایو. داسې غم خاده کې د قرآن تلاوت کو، موږ ته خو پکې د حکومت او د غلبې څه نه دي میلاو شوي. قرآن کریم کې خو موږ لوستل کوو، موږ خو داسې څه نه دي موندلي چې داسې رهنمایي ما ته راکړي چې ستا غلبه پرې راشي، داسې رهنمایي ما ته راکړي چې زما حکومت قائم شي. الله رب العالمین د سورۃ الانفال د یو آیت مبارکه په لږه شانته حصہ کې دا ټولې خبرې را جمع کړې دي. سورۃ الانفال کې الله فرمای واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. بس علما ذکر کوي د قران کریم په دغه مختصره حصہ کې دا د آیات په لږه حصہ کې الله رب العالمین فرمای چې زما دشمن او تاسو دشمن چې څوک دي دا غوی د لپاره مکمل تیاری وکړي او ځان داسې مضبوط کې چې دا دشمن د نه یریږي. اوس دا د الله رب العالمین د دغه وینا ترجمه او مفهوم دی چې الله وی تیاری وکړي، زما دشمن او خپل دشمن او یاروي، ځان مستحکم کې، اسلحه اعتبار سره مقابله ده ځان مستحکم کا، تجارت اعتبار سره مقابله ده ځان مستحکم کا، تعلیمی میدان کی مقابله ده ځان مستحکم کا، دینی اعتبار کے مقابلہ دا ځان مستحکم کا، ادارے قائمے کا، کارخانے قائمے کا، خپل افرادی قوت مستحکم کا، عوام ځان سره ادر و ملګری کا. الله وی واعدوا لهم ما استطعتم، الله وی ځان تکړه کا، ځان تیار کا، دا دشمن او یاروا، حکومت پمستای، تسلط پمستای، غلبه پمستای. نو دا قرآن کریم رونو الله رب العالمین د دنیا حکومت ما او تا ترا کوي، د دنیا عزتونه ما او تا ترا کوي. او الله رب العالمین ما او تا ته خودلی دي، عملاً زما او سامخ ته الله پاک را وستلی دي